पदे लो स्टैंडर्ड मोहल्ला के और पदे तंगो को सो के खो अखवा देखवा बांधे मां टाइम तेर को कम से कम चीज मां बच्चे खो न तेरे कना कम इंसान तची पजुन के खज़ा मिलाव नशी او تاغه اولادم نیک نوي نو تاغه په دې دنیا کې سکار دي تاسو په هیګي ولې نه په خبره او اسیم دی عمر کې تاسو صدا خای چې تاسو لاړ شئ او د خپل مرګرو سره انجوای کوئ لکه د خپل عمر لحاظ وکئ شټ اپ او تاسو دا سوچم څنګه وکړو چې زما بر خطي وي او تاسو په کې نه یې تاسو به راځي حیا باجی د ټول کور کار می ختم کو اوس کور ته ځو حیا باجی تاسو نه یو تاسو کوم تاسو اوس هم ځیشان رو یادوي کنه ولی چې هغوی تاسو سره دا دومره بد وکړل بیا هم زه صرف خپل غلطیانې یادوم او په هغې شرمنده یم په هغې خفه یم چې د خپل زړه د کور نه یو سیدلې مرغۍ والوزي او ټول عمر له رخصت شي نو د درد او د افسوس کور شاته پریدي ما ته صرف د دې خبرې تکلیف دی ولې ما په خپل ځان باندې هغه له دونه اختیار ورکړی و ولې ما خپل ځان بې اختیاره کړی و چې ځان مې کنټرول کې ساتلی و نو کېدی شي چې د دې رشتې ختمېدو نه پس دونه به شرمنده کېدم نه زه زما خو دا کور ډیر بدی شي په دې کور کې اوسېدو والا خلکو همیشه موږ له درد او تکلیف نه علاوه سم نه دي راکړي او په دې کې زموږ پلار وایي چې لاړ شو زما د رور کور صفا کا او زما د رور د کور خیال وساته پته نشته زه په دې نه پوهېږم چې هغه موږ ته ولې وایي چې لاړ شئ بوټو ته اوبه واچوئ چت صفا کوئ کور صفا کوئ ولې باجی هغه موږ ته ولې داسې وایي او څوک به واپس دې کور ته راځي ولې وایي بابا داسې ښځه اوس اوس راځه که نه ته موږ ټیک خپل کور ته ځو راځه چا باندې د دروغ الزام د انجام نه خبرې تا قرآن ویلې د ترجمې سره ښه صحیح ده ډېره مهرباني تاسو راله زه ډېره خوشحاله شوم د الله په امان تھینک یو سو مچ وی الله په ماډرن علاقه کې خو د ختم څه بل شان مزوي دومره تعریفونه خلکو کول ما ورته وی چې سومباره کې ځان سره سنبال کې ده په بلې میاشت کې مې د زویو د لور واده دی بیا هم پکار شي ښه او ارج ما ته ویلیو چې کم سیزونه پاتې شو دا غي لیست تیار کا ما مسکان به د مارکیټ یو سوچا کړو لګو شاپینګ به ختم شي او دا غینه بس صرف د کارت تقسیمولو کار پاتې شي څنګه چې د واده ورځې را لنډېږي پته نشته چې پیرج څه کېږي داسې چپ چپ اوسېږي وایه چې دا چپ کېدو والا ده څه صفا خبره ده ماله خو د دې واده تیاریانو هېڅ خوند رانه کړو عجیبه ماحول دی د دې کور هلته زیشان مخ وران کړی او دلته ایرج مخ وران کړی په کتو د انسان زړه تنګ شي ما ته چا ویلي چې خپل کور پرېږده او دلته راشه ولې پسې شان څه چلو شو پته نشته چې څه پیښه وي په کمره کې په تیاره کې پروت وي او د غم سندرې اوري طبیعت خو ټیک ده که نه نه موم ما ته ښکاري چې د هغه طبیعت به ټیک کول غواړي سبرینا سره خبرې نه کوي اوهو ما ته څه پته ده موم د دننه څه خبره ده تاسو په خپله پته وکئ अस्सलाम वालेकुम
وای څنګه یې حیا؟ زه ټیک یم. جواب شروع شوستا؟ جی نه فی الحال کور کې یم. ها نور خلک څنګه دي؟ کاکا جی، چاچی، ټول ټیک دي او تاسو یادای هم. او ته نه یادې مونږه؟ اوه حیا ته نه یادې مونږه؟ تاسو که سکار د پاره فون کړی وي نو وای سکار دي. کم خلک چې زړه سره ډېر نږدې پاتې شوي د هغوی د یادولو د پاره څه ضروري کار ضرورت نه وي. هغوی خو بس همداسې یادېږي. دا ټول خبرې چې تاسو صبرینه سره کې نو خبر وي هغه سره کوم غواړم کنه نو داسې خبرې نشم کولې. حیا چې تاسو سره رشتہ ختم شو نو په یو خبره پوه شوم زه چې دا زړه دی کنه دې خپل فیصله په خپل خوخه کوي د هیڅ چا نوري. حیا ته اوري کنه ته زما د زړه د مازغونه نه یې وتی او ما ته نه ښکاري چې زه صبرینه سره واده کوم خوشاله پیم. خدای دا پاره بس کې دا ټول هر څه چې تاسو وایي دا بالکل مناسب نه دي. حیا زه خبرې کول غواړم کاکا جی سره، چاچی سره، ټولو سره. حیا زه صبرینه سره واده کول نه غواړم. زما تا سره مینه ده، تا سره واده کول غواړم. پلیز ته یو ځل ووایه چې دا ممکنه ده. जिसे अपने होने पे नाज था वही अपनी जात से दूर था. वहाँ बेबसी की है तलखियाँ जहाँ ख्वाहिशों का सुरूर था. नसीब में कभी जिसकी आंखों में नूर था सभी उसकी धड़कनें छिन गई जिसे अपने दिल पे गुरूर था कि तू ही मिटा दे गुरूर जहां तू अपने करम का दिखा. څه خبره ده آنټي؟ تا نن روټۍ هم نه ده خوړلې؟ داسې خو به بیماره شي. ته زما فکر مه کوه. زه اوس په کمره کې بنده شوم کنه. زه اوس په ټول کور حکمرانی کوه. زه دلته حکمرانۍ له نه یم راغلې بلکې ستاسو سره یو ښه ژوند تېرولو له راغلی یم. په مینه محبت یو ځای اوسېدو واله ژوند، غم درد هیرولو والا ژوند او په حیثیت دنګور زه ستاسو نه هم د دې احترام امید لرم. آنټي یو ښه ژوند خو همداسې تېرېدی شي که نه؟ نوره دې په دې کمره کې بنده نه پرېږدمه. راځئ مونږه بهر ځو په ارام خبرې کوو. دا قسم ته خبرې ته د ایان په مخ کې کوه ځکه چې صرف او صرف ایان د دې خبرو نه امپرس کېږي. زه نه ازماو کړی یې ماته. ستا دا شوق دی زما خبره نه منلو او ما سره د مقابله کولو. آنټي زما ستا سره د مقابلې کولو هیڅ شوق نه دی. زه ستاسو هم دومره عزت کوم څومره چې د خپلې مور کومه. او یو ځل تاسو ما د خادمې په ځای که یوه لور تسلیم کړئ نو زموږ منځ کې به کله هم څه مسلې نه وي. او زما یقین دی چې تاسو به زما په خبره باندې ضرور سوچ کوئ.
او هو نن به زه تاسو له ستاسو د خوښې ټول پخلی کوم. د شپې روټۍ به یو ځای خورو. ماشاءالله ماشاءالله ډېرې ښکلې کپړې تیار شوې. لږ وګوره کنه د وخت تېرېدو ډو پته ونه لګېده. د پرون خبره ده چې رچو مسکان له به مې کپړې او واړه واړه فراکونه جوړول. وړوکې او غټ اختر کې به مې وله په کپړو ګلونه لګول. او نن د خیره سره د ایرج جهیز هم تیار شو. ما دانش ته فون کړی او صفا مې ورته ویل چې زه به د ایرج او زیشان واده کې ښې او قیمتي کپړې ګنډم. یو بانه به دې کار نه کوي. څه مطلب دی ستا؟ یاره ستا خو د واده او د جهیز نوي نوي کپړې او انټچډ دومره قیمتي جوړې دې په المارۍ کې ځوړندې دي. تا ته د نوي جامو څه ضرورت دی؟ د دنیا پیسې مې خرچ کړې وې په هغه ډریسونو باندې. او رښتیا ستا د سکر د کور کپړې خو هم ټولې هغوی ستا په خوښه جوړې کړې وې. تا د ویلو مطلب څه دی؟ چې زه نوې کپړې جوړې نه کړم، زړې کپړې واچوم په دې ودونو کې. زړې؟ یعنی چې دومره قیمتي کپړې په المارۍ کې په ځوړندېدو زړې شوې؟ الله! زړې کپړې نه زوړ هوس دی. ته بیا زما کارونو کې کار لري. زما خبره وره مسکان، لږ د عقل او مزغو نه کار واخله ته. اوس په دې موقع چېرته دانش او د هغې مور سره جګړه ونه کړې ښه که نه ته؟ یاره ټیک ته هغوی ډېر مالداره دي خو پیسې څه په ونو کې خوني که نه؟ کومه خبره چې دا وخت تا ته زه کومه دا د هغوی مزغو کې م راتلی شي که نه؟ او په دې موقع خو به ستا خواښې په وړې خبره غټې مسلې جوړې کي. که تاسو دا وخت هر څه ووایې زه نه اورم. ما وویل چې زما نوي کپړې پکار دي نو پکار دي او نوي م څه عامې نه، ګرانې او ډېرې سټایلش. یاره زما د خور او د رور واده دی، بیا خو دا پروګرامونه نه راځي. چې تا دانش سره خبره وکړه نو څه ووایې هغه؟ څه به یې ویل؟ مخې وران کو ویې ویل ماښام چې راشم بیا به خبرې کوو. او ما ته خو د دانش ارادې څه ښه نه ښکاري. تندې راچولې وي، نه سمې خبرې کوي او نه کیني، بس لاړ شي واپس. هغه زما بوډۍ خواښې نه ده که نه؟ هغه ته به نوې سپارې وی. خو زه هم څه وړه نه یم، په هر چالې پوهېږم. زه ستاسو لور چې یم هسې هم داسې سبق به ورته ښیم د مور او زوی ته چې ټول ژوند به یې یاد ساتي. لږ په ارام سړه خوره ته، دومره تیزۍ ته هم ضرورت نشته. سلیمې څه په نور ویښته نه دي سپین کړی ښه؟ ډېره تجربه کاره ښځه ده، خپل زوی خپل لاس کې اغوښتل هغې له ډېر ښه ورځي. نو څه به وکړي زما؟ او هسې هم مام ما په خپل ټول ژوند کې کتلي دي چې تاسو به ډېر څنګه په خپلو اشارو ګډولو. څه چې به ستاسو په زړه کې و هغه به پې تاسو ومنل. دومره خو زه هم پوهېږم چې یو سړی د خپلې ښځې سره په ورانه ژوند نشي تېرولی. او دانش به هم زما په مخ کې هار مني. وای دانش زویا راځه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مونږ اوس هم ته یادولې. ماشاءالله ډېر عمر دې دی. جی زو چرته شاپینګ لا کور څه مطلب چې زه کور ته لاړه شم؟ ها موم راته وویل چې واده پورې به زه دلته یم او ایرج زما وړه خور ده، په دې وجه زما څه ذمهواریانې دي، کارونه پوره کول دي. زه دا هر څه څنګه پرېږدم تا سره لاړه شم؟ مسکان ته څومره ذمهوار او څومره هوښیاره یې دا ماته ډېره ښه پته ده. اوس د خپلې د خور او د لور د ذمهوارۍ پرېږده او کور ته لاړه شه، د ښځې د انکور ذمهوارۍ ترسره کړه. په تا څه شوي دانش؟ د یو څو ورځو خو خبره ده، واده چې ختم شي نو زه بیا څه کومه د موم کره چې بیا راځم، هفته کې به یو ځل راځم. او هسې هم ته دا د فضول خبرې پرېږده،
په هغه خبرې غور وکړه چې کومه ما تا ته کړې. د پیسو مې ویلیو تا ته شاپینګ به کوم، زه څه دې وکړه؟ مسکان ما ته ښکاري چې ډېره زیاته فضول خرچه وشوه. ما ته نه ښکاري چې اوس به تا ته بل څه ضرورت وي سیوا د خپلې اصلاح نه. او هسې مور سره تا دومره خرشته جوړه کړې ده چې ما له شرم راځي چې هغې نه تا دپاره پیسې وغواړم. څو ځله سوچ پکار وي. ایکسکیوز می، ته زما د شاپینګ پیسې د مام نه ولې غواړې؟ زما په خیال تا نه هیر دي. زموږ د کور ټوله خرچه زموږ د مور په لاس ده او همیشه به هم د هغې په لاس کې وي. Is it clear now? نو بیا زما او ستا څه حیثیت دی په هغه کور کې؟ مسکان زه د خپل حیثیت په باره کې کلیر یم او تا خپل څومره عزت او څومره مقام جوړ کړی په هغه کور کې. دا ته خپل ځان نه تپوس وکړه او چې کله په دې پوه شې نو کور ته راځه. ما ته پکړم وې چې دانش مخفه کوا پته نشه چې پتا دا خبره اثر کوي او کو نه بیا دغه خفه لګلو. مام ته هغه خبرې واورېدې چې سما کړې دي، څه چې هغه کړې دي هغې نه نه خبر. څه چلو شو پتا مسکان یره کاغه تاله اوس د واده شاپینګ نه کول غواړي نو ولې ضد کېته؟ دونه غټ پرابلم خو نه دی، دونه ډېر شاپینګ خو وکړه که نه ما تاله. زه د هغه ښځه یم او په دې خبره د هغه ځان پویه کی، خو پته نشته چې ولې او هغه په ما منل غواړي چې په هغه کور کې ټول اختیارات د هغه د موم دی، کوم چې زه نشم قبلولی. ما واده د هغه سره کړی دی که د هغه د موم سره؟ ګوره مسکان په خبره ولې ځان نه پیې ته؟ ته چې دا فضول ضد تا راغشتې دی که نه دې کې به نقصان صرف ستا وي. زه کله نه تا پویم چې دانش په مینه او په ارام ځان ته کلی ونې. خبره وره دا سړي چې وي که نه دوی ډېر بې وقوفه وي، د مینه او محبت په جال کې ډېر زر راګیر شي. زه څه وکم موم؟ ما تاسو او ډېډ همیشه په ضد او په فضول باسونه لیدلي یې. مخکې به زم دا کوم که نه او هسې په تاسو څه وشو؟ تاسو خو به پخپله ماته ویل چې دانش په خپل لاس کې کابو کا او اوس تاسو ما په دې خبره پویه کوئ. This is not fair. نیا راله Thank you آنټي، تاسو زما عزت وساتلو. یاره په لا دا ته دلته ناسته ولې؟ لاړه شه روټۍ راوړه. دا دې روړم. دی خوا راشه ته ماته دا ووایا بغیر تپوسه ته د ماما خواله څنګه تللی وي؟ راغلم که نه اوس به نه ځمه. زه د خیره ډینر هم رالو. پلار څه دی کېږي؟ جی تاسو بیا راغئ؟ ته خو ما د راتلو نه منې کړې وې. ګوره رورا زما د پروین سره رابطه کول ډیر ضروری دي. په هر حال په هر صورت کې د خدای د پاره ماته د هغې پته راکا یا د چا نه نمبر را واخله. یاره ما ته اړو پته نشته چې هغه چېرته تلې ده، مړه ده، ژوندۍ ده، چې څه راته پته وه هغه مې درته ووایي. ولې روزانه تنګولو له راځي؟ زه دلته نه درته ویم ځه. خو تباه شي مړ شي ته شریف بیخ دې اوزه تباه شي. په داسې مصیبت کې د خدای ونښلوه چې واپس چرې مرانه شي.
دا وګوره دا زما او ستا د مینې ثبوت دی دا چې تا نن پورې ما دپاره څه کړي دي هغه ستا احسان دی د دې احسان بدلې د ختمولو دپاره که زه ټول عمر هم ستا نوکر شم نو هغه کومه د ایرج بس ته دعا کوه او ګوره ښه ته ماته دا ووایه ایرج چې زه ستاسو کور ته رشته په کومه طریقه باندې راولېږم څه ووایم ورته چې زما څه سټیټس دی څه یم زه هېڅ هم نه یم زه چېرته د سترګو د لګېدو دې پرېنښم شعري چېرته هم نه ډېرې زیاتې لوبې دې وکړې زما ناپوهۍ سره زه به تا چرېم معاف نه کړمه چرېم نه په سین لاوشي ته زما او ستا دا پټه رشته ختمه شوه نن نه هیڅ ثبوت به م نه وي پاتې تا سره چې زه ستا ښځه یم ګر زه بیا په ایرج پسې چېرته به م درته نه میلاویږي اوس خو به زه صرف مسز وهاج یمه ګر زه اوس د لیونو په شان په ایرج پسې څنګه چې تېره شوي شپږو میاشتونه زه په تا پسې ګرځېدمه زه به تا ته چرې میلاو نه شم چرې هم نه څنګه یې زه ښه یم ته څنګه یې زه بیزی او بس بیزی ځشانه زما د شاپینګ کولو ډیر شوق دی خو د واده شاپینګ کول ډیر ګران وي ډیره زیاته ستړې یم او ممی د ممی وس کې نه وګینې هغې ټول لاهور مال اخیستو یارو نو څه ضرورت دی د دومره هر څه اخیستو دلته کم تاسو نه خلک څیزونه غواړي او هسې هم د الله راکړي هر څه موږ سره شته تاسو ته دومره د پریشانه کېدو څه ضرورت دی وټ یو مین بای پریشانی یاره د هغوی خوشحالي ده د هغوی نه د هغوی خوشحالي خو نشم اخیستی او هسې هم خپل کور کې هم وګوره چې شایسته انټي څه صبر کوي رجله پرون خبرې شوې وې زما زه خو حیرانه شومه نو بیا زما مور ولې وروسته پاتې شي ولې دلته څه کمپټیشن روان دی ټول کال واده 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 په واده کې م څه واخیسته سم ورکړه سم وکړه خلک ډسکس خو کوي که نه ښه واوره ته پرون چې زما شایستې انټي سره خبرې وشوې نو هغوی ماته زما د کمرې کلر ښودو زما خوښ نه شو ته پلیز چینج یې کا هو پته ده او فرنیچر خو ما داسې خوښ کړی دی چې د ټولو سترګې به کلاوې پاتې شي بس ته لږ شانتې ټایم چې راوباسې که نه نو دا کلر به هم ډسکس کو صبرینا ما سره د دې لپاره پوټي وخت هم نشته او هسې م یاد دا د زنانو کار دی ښه به وي که ته مسکان سره یا ماما سره دې باره کې خبره وکړي اینډ لیسن ما په یو ډېر اهم پروجیکټ کار کولو نو بیا به خبرې وکړو اوکې بای As you wish. Take care. تاسو له د شوي نه لکار مې کولو ته لیکې اوسه پورې بس لږ کار مې کولو څومره ورځې وشوې زموږ دلته ته راتلو خو کاکاجي یا د هغې د کور بل څوک موږ سره میلاوېدو له رانغه او موږ هم هغې راونه غوښته نو ټیک ده که نه پس خو روغ هم ته ځان خلاص که د هغوی نه او ته بیا هغوی سره تعلقات سیوا کې ته د خپل پلار عادتونه څه ډېر ډیولپ نشو پتا کې څه ضرورت دی زه وایم څه ضرورت دی وده چې هغوی دلته راغواړم او تعلقات ورسره زیات کم بیا ماما په دومره وړو وړو خبرو باندې دا دومره غټې رشتې نه ختمېږي
زما د طرف نه ټول رشتہ دار ختم شوی دي. تاسو ته د بابا د یوې خبرې یا د یوې فیصلې څه اهمیت شته که نشته؟ تاسو دواړه پلار او زوی لیونې بکې یو ورځ ما لږ ما سره لاړ شه کنه وګوره چې زه په کومو لانجو کې نښتې یم. څه پریشانیانې دي ستا د مور په کم ځای کې بس څونه ډېرې پیسې ورکوي او زه دا حساب کتاب څنګه مینج کوم هغه ما ته پته ده. ته په ځای د دې زما په لانجو کې زما مدد وکې دا ختمه کې زما پریشانې لرې کې د خپل پلار په نقشې قدم روانې بس د رشتو پر اټولولو کې نښتې بس. نو زه تپوس کوم څه ضرورت دی؟ څه ضرورت دی تاسو ته د فضول خرچې کولو د خپل څادر نه د خپو ویستلو؟ څه ضرورت دی ایرج او مسکان ته داسې بهر د شاپینګ کولو؟ زما د پلار ټوله ځواني صحراګانو کې د فولادي ماشینونو په منځ کې په مهنت کولو کې تیر شو او تاسو ته ضرورت څه دی د هغه د ټول عمر خواري داسې بې دردۍ سره د لوزولو؟ څه به میلو شي تاسو ته د دې چمک ممک سیزونو نه؟ او زه دا تپوس کوم چې دا په کومو سیزونو تاسو پیسې خرابوئ؟ د کومو سیزونو به چې سبا قیمت هم نه ته په هوش کې خو یې صرف د پلار چمچګیرتوب کې مور په کومو پریشانیانو تکلیفونو کې ده د هغې د سره هیڅ فکر نشته. دا هر څه اخر د چا دپاره کوم؟ ستاسو د خوشحالۍ دپاره کوم که د صبرینا دپاره که ما هر یو څیز اعلی او قیمتي واغشته نو د چا دپاره؟ صرف په دې وجه چې ستا سترګې ورته اوچتي په سکرګنې کې ستا عزت جوړي. تا د کېدونکې ښځې د خاطره زه په دې کور کې رالم کېناستم د دنیا بوج مې واغشته په سر ولې ځان دپاره مې وکړل هر څه. ما ویلي تاسو ته څه ضرورت و تاسو ته صبرینا دپاره د دې هر څه؟ سبا به تاسو ته صبرینا وایي چې زه په وایټ هاوس کې اوسېږم نو ته به د هغې دپاره بیا وایټ هاوس اخلي؟ هغه حیا نه ده، هغه صبرینا ده. صبرینا د یوې ښه کورنۍ ښه عادتونو والا او د وړې خبرې خیال ساتلو واله جینۍ ده. ارمان چې هغه حیا وې. څه مطلب دی ستا؟ ماما زه د صبرینا په مزاج باندې نه پوهېږم. ما ته نه ښکاري چې زه راتلونکي وخت کې هغې سره خوشحاله اوسېدی شم. خبر یم چې څه وخت دپاره مې د هغې دا چمک ممک وکتو نو متاثره شوم خو چې سیل دپاره د سمندر غاړې ته کوم خلک راغلي وي ماښام کېدو سره هغه خلک واپس ځي ځکه چې هغې ته د خپل کور سکون یادېږي. ما ته اخوا دېخوا خبرې مه کوه ذیشان. صفا وایه څه ویل غواړې؟ صفا خبره دا ده ماما چې تاسو د صبرینا د کورنۍ خلکو ته انکار وکړئ. زه واده کول نه غواړم. زه اوس هم حیا سره مینه کوم. د هغې هېرولو کې ناکامه شوم. پلیز تاسو د خپل زوی خوشحالۍ دپاره دومره کولی شئ تاسو؟ زما یو خبره په کلو غوږونو واوره ذیشان. د نن نه پس که تا داسې ذیشانه فضول او سپکه خبره وکړه نو زه به ځان ته اور ولګوم زه په خپل ځان باندې.
हाँ सवे तो आवाज देना राजी हाँ यो मिनट लग बंद कई दा सिचल शो हेलो दा पता सिचल शवे दे दुमरा अहम मुकदा ओत नाराजी लुर रुक सतोल दी इंगोर रावा दोल दी उस दास खो में मरुसवा का वदा खल को मख के تا چې د کمی خبرې د خواهش اظهار کړی دی ما د خپل وس مطابق د غیر پوره کولو کوشش کړی دی اوس که خپل خواهشونو له د سزا نوم ورکینو ستا خوخه نو ما درته کله ویل دي چې په دومره اهم موقع کې وته ناراضه لور مروک ستوا د انګور استقبال مکو دا کلمه ویل دي تا وخت پر رخصت تا ویډیو کنا چې اوس ته باقی ژوند زمانه بغیر خخ کوله پارام تیرولې شي په دې خبره غواوسه چې ما د خپل ذمہوارونو کلم مخ نه دی اړولې څه بچت څه کنجوسي مې پکې نه ده کړې ما ستا د هر خواهش ته پوره کولو پوره کوشش کړې ده اوس د چا پیسې کې چې سم رااله داغه نصیب نذیره پلیز ما په دې خمو کوان د خلکو مخ کې مرسوا کوا د خلکو د سوالونو بس جواب ورکوم زه ستا د بچو دوه غټه خوشحالي دي ستاره تل ډیر ضروری دي راشه پلیز راشه د خفګانونو چرته بلې موقع لکې ده دا ډیره اهم موقع ده او دا وخت دوباره ناراضي بس شایسته دا هم تیر شوی وخت یو غنه بچو ته می سلام وایا ما تاسو ته ویډیو کنه چاغه ناراضي ټیک شو چې ناراضي نو نه دی راضي ستاسو ودونه بس پاتې نشي کچا ته پوسو کو ورته بوای چې اچانک طبیعت خراب شو ډاکټر د سفر نه منې کا بس ماما تاسو ما یو خبرو منی تاسو ما سره لاړ شئ چې کاکاو چاچی راولو چې هغه راشي د بابا کمی خپل ډیر پوره شي کنه اس ضرورت نشته چې ستا پلار پکې شرکت نه کوي نو ماته د هغه د خاندان د خلکو سره د تعلق ساتلو هیڅ ضرورت نشته بس سباله بیرج رخصت شي او بلر وز بس برینډولې کې کور ته راولو بس د دوه ورځې سخت ده 13 وشي څه قیامت به را نشي خو ماما بس शाबे गाने शुरू के ना मेरी ज़मीन ना मेरा आसमां तू अपने करम का दिखा दे निशान मेरे मेहरबान یاره دام څه خبره ده دومره نږدې رشته ده او یو کاډ یې مرونه لګلو مونږ له خپل نوي کور ته زمونږ پر راغوښتلو خپل نوي رشتہ دارانو سره زمونږ په ملاویدو هغې خپل بې عزتي محسوسوي ښه یې وکړه چې شایستې مونږ ته دعوت رانه کړو چې زما رور پکې نشته نو زمونږ به څه اهمیت وي خو بابا تاسو له نذیر کاکا پویول پکار دي شایسته چاچی د هغه ښځه ده ایرج مسکان او زیشان د هغوی اولاد دی د هغوی نه لرې اوسېده به هغه ته ګرانه شي بالکل ټیک وایي فلا تاسو له د هغه پویول پکار دي ما هغه ډېر پوی کړی دی خو دا ځل ورته ژور زخم لګېدلی دی ټول عمر په خندا خوشحاله اوسېدلی هغه او خندا خوشحالو والا چې کله جړیږي کنه ځان سره ټول جړوي ټول
نو تاسو پاکستان ته لاندړی تاسو له هلته تک پکارو انکل چې ټول عمر تاسو کوم خوشالانو طرف ته سترګې وي د هغې پر اتلو دروازه نه کولاول څومره د غم خبره ده کله کله دروازې چې بندې کی او کینې نو د دروغ و ناو خوددارۍ ته ډېر سکون ملاویږي ولید بچې او د دغه دروغ د انا د خاطره زد خپل دننه ناس او بل په جړه ضمیر ته د تسلی ورکولو کوشش کو دا اوخ کې اوچوم هغه له دلاسه ورکوم خو اپ جړه ضمیر زما خبره اړو اوري نه بس چاړ لګي یادې دانش تاو آنټي نه د ایرج نکریزو لرالی او نه بیا رالی نن یې جنج دی نن به زما سره تاسو دواړه لازمي ځئ څه مطلب څه نشم ویلی آر یو مین زموږ د عزت خیال کله ساتلی دی هغې چې اوس موږ نه امید ساتي هغه مور کره لاړه او ډېرې واچلو دونه ورځونه ناسته ده او زه دلته خلکو له وضاحتونو ورکولو باندې ستړی شوم او بس خېږم زه چې د نعیمې انګور ووینم د هغې کزن ده که نه د نعیمې د کور نه خو هغې سم جنت جوړ کړی دی صرف زموږ قسمت خراب و چې دا نکلی هیره مې اصلي وګڼله او را مې وسته خیر اوس کول څه دي هیڅ نه دي کول موږ به د هغوی یو پروګرام کې هم شرکت نه کوو په دومره ورځو کې هغه مور او لوڼو چې کم سلوک موږ سره کړی دی د هغې د بدل اخیستو عمده صحیح وخت دی ما نعیمې سره مشوره کړې ده هغې هم دا وویل چې د مسکان مازغه له د راوستلو دا مناسب وخت دی اګنور هر ټیک ده as you wish